نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده د شب قدر په شپه باندې دغه نفلونه وکئ او بیا محترمو د هغې نه بعد دعا وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو اویا حاجتونه فوراً دا قبلوي. په دغه مجلس کې په دغه محفل کې به الله پاک په تاسو باندې نظر کرم راوکړي او څنګه چې الله پاک په خپلو خصوصي بندګانو باندې فضل کوي کرم کوي هغوی ته خاص توجه کوي نو په دغه ټایم کې په دغه شپه باندې به الله پاک تا ته بالکل خاص توجه وکړي. بیګال محترمو شپه ده د شب قدر 27 رمضان المبارک شپه ده پاکستان او نور خواوشه چې څومره ممالک دي نو په دې کې محترمو 27 رمضان شپه ده نو کوشش وکړئ دغه شپه ډیره زیاته علما کرام فرمایي چې شب قدر ته نږدې ده چې هم په دغه شپه شب قدر دا وي ځکه چې په دې کې د ابن عباس صاحب قول هم دی چې 27 تاریخ چې کوم دی نو دا شب قدر دا لازماً په دې باندې وي. نو که تاسو خپل حاجات پوره کول غواړئ خپل مشکلات ختمول غواړئ الله پاک نه مال او دولت دا تاسو غواړئ دغه رنګې ستاسو د رشتې مسله ده د کاروبار مسله ده چې څومره هم ستاسو مسلې مسایل دي په ژوند کې سکون نشته ټینشن دی پریشاني ده نو همدا نفل تاسو وکئ نن ماښام دا نفل وکئ انشاءالله العزیز بیا تاسو تماشه کوئ چې ژوند څنګه بدلیږي. د نفلو ټایم د ماښام نه والا تر د پېشمني پورې دی ویډیو ځان سره سیو کړه دغه رنګه څومره ستا ملګري دي یاران دي دوستان د هغوی سره شیر کړه که چېرته په د ټولو دوستانو کې یو قسم دا وظیفه وکړه نو تا ته هم ثواب میلاویږي ما ته هم ثواب میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه وظیفه ده انتهایی مجربه ده د لیلة القدر ډیره زیاته بهترین او عظیم شان وظیفه ده په ژوند کې کوشش وکړه چې دا وظیفه خامخا یو پیره وکړئ دا درنه مس نشي ځکه چې الله پاک په یو پیره کولو سره اویا حاجتونه دا ستا قبلوي. بیا که محترمو شپه د لیلة القدر وه او تا پکې دا مونځ وکړو لکه تا د 8,33,400 کلونو عمره بندګي تا وکړله او بېګاله شپه چې کومه ده دا ډیره زیاته انتهایی پاورفل شپه ده انتهایی ناشنا شپه ده ځکه چې په دې شپې کې فرشتې نازلیږي دنیایي اسمان ته تنزل الملائکة والروح سره د جبرائیل امین ټول نازلیږي او دا ګرځي کم کسان چې دعاګانې کوي د هغوی په دعاګانو باندې امین وایي کم کسان چې بندګي کوي نو هغوی خوات راځي په هغوی سلام یو قسم لا په حرالی اوسه کوي دعا ورته کوي او چې څومره په مخ د ځمکه خلک دي هر چا سره ملاقات کوي لکه څنګه چې مرګ ګرځي هر چا پسې دغه فرشتې هم راکوشي او هر چا خالده ورځي لکه ته ناست یې نفل کې یا ته ذکر کې یا ته پرې نیت باندې ولاړ یې چې یاره زه دا وظیفه کوم نوافل کوم انشاءالله العزیز ستا به بیړه ضرور دا پار کېږي څومره دې حاجات دي دا کې بیا 70 کې له ضرب ورکنو نو دومره حاجات به الله پاک ستاسو دا قبلوي. کوشش وکړئ محترمو چې وظیفه په خپله مو کوئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ. تاسو به څه وکئ چې تاسو به وکئ 100 رکعات نفل 100 رکعات نفل په دې شپه باندې دا کیږي. یو وظیفه دا ده که څوک دا وظیفه نشي کولی ور سره بل وظیفه ته هایم نو هغه دی وکړي که څوک دا کولی شي نور علی نور دی او که دا چاته مشکل دا بل وظیفه دی وکړي دې څه به وکړي چې دوی به وکړي 100 رکعات نفل په 50 سلام باندې 2 رکعات نفل وکړل 2 رکعات ورپسې به 2 رکعات ورپسې به 2 رکعات نو په دې طریقه کار به تقریبا 100 رکعات نفل به وکړي خو په دې کې به وایي څه په دې کې به دا وایي سورت فاتحه به وایي
او د سورت فاتحه نه بعد با یو ځل د سورت حشر اخیری درې آیتونه د بوي تاسو سکرین باندې ښکاری. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اب یو پیر وی ورسره با یو پیرا سورة الاخلاص دی پسی وی وی ویلی یو رکعت برابر شو دغه رنګي دیم رکعت برابر مونږ انتهایی مشکل دی خدا به بس اوسو کسان کوي چې کوم کسان داسې وي چې هغوی واقعي هغوی حاجتمند دي او الله پاک د هغوی حاجت پوره کوي توفیق به هم الله پاک ورکوي نو کوشش وکړئ محترم غواړه شپه کېږي پکې دومره ټایمه دا نه غواړي نو دغه رنګې تاسو 100 رکعاته نوافل وکړل او بیا د هغې نه بعد درود شریف ووایه او چې څه سوال ستا په زړه کې راځي دغه وکړه انشاءالله العزیز قبلیږي به یوه خبره شوله دویمه وظیفه دا ده که څوک دغه نشي کولی نو هغه به 10 رکعاته نفل وکړي 10 رکعاته نفل به وکړي او په هر رکعت کې د سورت فاتحه نه بعد د سورت فاتحه نه بعد سورت الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا به 11 پیری وای الحمد لله وللضالین امین بیا به قل هو الله احد 11 پیری وای یو رکعت کې بیا پاس دویم رکعت بیا سورت فاتحه بیا ورپسې 11 پیری سورت الاخلاص قل هو الله احد وی ویلی دو رکعت برابر شو نو دغه رنګي 10 رکعت برابر کی او دغه نه بعد بیا په دعا وکي نو ان شاء الله العزیز الله پاک ګل تمام حاجات پوره کوي مشکلات به ختمه ولا د سر پر دعا کې را دعاګانو ضرور دا قبليږي او محترم کوشش وکړي چې مخکینه وظیفه وکړي دا ځان نشان دي د دې وظیفې ځان نشان دي او تاسو پر غشبه باندې دا نوافل وکړل او بیا د الله پاک نه دعا او وختله ان شاء الله العزیز لازمی دا قبليږي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته